پاکستان کې د ګرانۍ کچه پر لپسې په بره روانه ده او سرکاري شمیرې ښایي چې له روجې وروستو په تېره هفته کې خو ګراني 0.15% سیوا شوې وه چې ورسره په کلیز ډول د ګرانۍ کچه 4.2% ته رسېدلې ده. د شمیرو ملګري ادارې د ګرانۍ په اړه خپل هفتهیز ریپورټ کې ویلي چې په 20 اپریل ختمه شوې هفته کې د ګرانۍ کچه نوره هم په بره تللې ده او د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. دغه ریپورټ ښایي چې په یوه هفته کې د پاکستان دننه 21 توکي ګران شوي، د 2 نرخونو کې کمې شوي او 30 توکي په ځای ولاړ پاتې شوي دي. د ریپورټ له مخې د الوګانو نرخ 8.2، د چرګ 1.15، د وړو 1.55، د ګوړې 1.30 او د ډبل ډوډۍ نرخونه 1.13% په بره تللي دي. همدغه شان د روجو، نری غوښې، غټې غوښې، بیو او وګو نرخونه هم لوړ شوي دي. خو ریپورټ ښایي چې بیا په تېره هفته ټماټرو بیه 19.0%، د کیلو 5.1%، د چینو 1.19% او د پیازو بیه 1.40% په ښکته راغلې ده. د شمیرې د ادارې د ریپورټ له مخې په تېره هفته کې خلک ګرانۍ تر ټولو زیات اغېزمن کړي چې میاشتنۍ ګټه وټه یې تر 440,000 او 115 روپو پورې وي او وایي چې دغه طبقې لپاره د ګرانۍ کچه 8.30 پاتې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د پور د پیسو ترلاسه کولو په غرض د دغه نړیوالې ادارې د شرطونو په اساس د تیلو، بجلي او ګیس بیې لوړې کړي او د ټکسونو په مد کې هم ځینې رعایتونه بیرته اخیستي دي چې ورسره ګراني سیوا شوې ده. څېړونکي وایي چې پاکستان کې په چټک ډول د ګرانۍ سیوا کېدو د نورو وجوهاتو ترڅنګ یو علت دا هم دی چې پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابله کې تاریخ تر ټولو کته کچې ته غورځېدلې ده. په دې وروستو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیرې هم په ښکته تللي او نږدې 4 ارب ډالر ته رسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د روان مالیاتي کال لپاره د پاکستان د اقتصادي ودې 0.5% ته د ټیټېدو او ورسره د 2 کلونو لپاره د ګرانۍ د کچې 0% ته د لوړېدو اټکل کړی دی. اقتصادي پوهان د سرکاري شمیرو په اساس وایي چې په پاکستان کې دا وخت د بیروزګارۍ کچه د 7 او 8% ترمنځ ده او هر کال 10 لکه ځوانان د روزګار مارکیټ ته داخليږي او دا خلکو ته د روزګار ورکول لپاره باید چې اقتصاد وده باوري کړي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400 پاکستان.